بادشاہ ښځو ته چا وویل خلک د لوږې مړه شو، ویل دا دوکانونه لږ ډک دي د دې وریجو غوړو نه، دا دي خوري که نه؟ هغې ته دا پته نه وه چې ګینې دوکان کې په پیسو وریجې ملاوي. که د بادشاہ ښځه وه څه خبره وه؟ بادشاہ ښځې ته دا پته لګي چې په پیسو هم څه شی ملاوي. اوس خو د بادشاہ ښځه څه کې خدای په راستۍ کې زمونږ ښځو ته هم پته لګي چې په پیسو څه شی ملاویږي، ځکه چې مفت راځي. اوس خو مفت چکرې شروع دي، او د دې خلکو ښځو ته هم پته نشته چې په پیسو هم څه شی ملاویږي، هر شی مفت. او بیا خبره ده چې دا شرمېدلي پې پوهېږي نه. کابل نه یو سړی تللی و هندوستان ته، د یو حلوایي دوکان ته ورغی، د حلوا کړهی ډک پروت. نو دې سړي وویل چې دا سړی جوړ روند دی دا دوکاندار، دومره حلوا پرته ده او دی خوري نه، ورته ناست دی. نو ده لاس ور وړی دی چې نوړی راغستی په خوله یې منډی چې هندو پې خلاص شوی دا پې راټوپ کړي دي. ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس پې څه شي ته لګېدو ته نه پرېښود، دا د هندوانو مزاج و. ځکه کرکه به مونږ نه کوله، و ارامي غوندې قوم وهلی دی، او پولیس ته ویلي دي چې د حلوا ټول کړهی پلید کو، لاس یې وروړ. پولیس نیولی دی او مړه په خر یې سور کړی دی، او مخ یې وله تور کړی دی، او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ورکړی دی، او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی. څه موده پس چې وطن ته راغی، که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودی؟ وی چې بلې صاحب. او تلی ومه وی چې چطور وطن بود هندوستان؟ نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود، بسیار هندوستان ډېر ښه بل. نو برای چی؟ وی خوردن حلوا در اونجا مفت، حلوا پکې مفت ملاوي. ځکه دې بیوقوف ته خوردن حلوا در اونجا مفت، سواری به خر مفت، و فوج و تماشاها مفت. فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغگیگی دا هر سال ته مفت. هندوستان داسې ښه ملک دی. اوس که لغوندې عقل لرئ ما دې خبرې ته وګورئ چې حلوا یې وخوړه، دا څه چې ورته میلاو سزا وه، لیکن دې بې وقوف دی نه عیش جوړ کړ. او دې حکومت سره چې څه کېږي دا دوی ته سزا ده. په کراچۍ کې 150 خلک ژوندي اور کې سوځېدل، دا د دې پوزه پرې کېدل دي. بېله خبره ده چې دوی پې شرمي. بادشاہ ښځو ته چا وویل خلک د لوږې مړه شو،